مفتي منیر شاکر به یو خبره کوله وی که چېرته فرعون ژوندی وی او یو مولا د دغه فرعون نوم په خپله خوله اخیستی وی نو ما به منله وه چې دا مسلمانان دي یا مولیان دي. په ریاست پاکستان او اسلامي جمهوریه پاکستان کې د غټ اختر مونځ کیږي او دغه خلک دغه وړیراګان په صفونو کې ناست او د پاسه پې د هغو امتیان دغه فرعونیان او د هغو امتیانو په د پاسه چا په څادرې نیولې دي، څوک په چې کوم دی هغه پنکې وایي، هوا ورته وایي، ولې چې ګرمي ده او د غټ اختر مونځ کوي او الله رضا کوي او مخې ته یو مولا دی ده به په خطبه کې د مړ فرعون قصې سناو کړي، د ابوجهل قصې، د نمرود او د حامان قصې. قسم په خدای دی که د دغه خلکو کې ده کې دومره جرأت او غیرت وي یا پکې دومره غوندې ایمان وي چې دغه خلکو ته یې ویلی وی دغه شاته وډیراګانو ته چې تاسو باندې خلک څادرې نیسي او په کال کې یو پرې د غټ اختر راځي او د دوی نه دا مونځ پاتې کېږي، دا ناروا ده، ناجایزه ده. ولې چې ده خو به د مړ فرعون قصې خلکو ته ویلي، د مړ ابوجهل، د مړ حامان، د مړ نمرود قصې به خلکو ته ویلي او د دغه ژوندو وډیراګانو ژوندي فرعونیانو خلاف قسم په خدای دی که ده کې دومره ایماني که ده د دغه خلکو ته صرف دا ویلی وی چې دا کار ناروا دی نو سحر به یې د خپو نه او د لاسونو نه تړلی او په دې سنبۍ کې به ورله چې کوم دی لښتې منډلې وي. ولې چې هلته خو غیرت پکار دی، ایمان پکار دی، ایماني جذبه پکار ده، اسلام پکار دی. اسلام خو شته نه په اسلامي جمهوریه پاکستان کې، دا اسرائیلي جمهوریه پاکستان دی او بیا دغه مولیان موږ ته وایي چې موږ به اسلام فتح کوو، موږ به چې کوم دی غزوه هند مجاهدین یو، موږ به په پوره دنیا کې اسلام راولو او چې د انډیا سره خبره ده چې موږ د غزوه هند مجاهدین یو او په انډیا کې به ناشته کوو او په انډیا کې په لال قلعه باندې به جنډه ودرو، هلته به کوو، په بمبۍ ته به ځو، ممبۍ ته به ځو، دا به کوو، هغه به کوو. دغه مو ایمان دی، دغه مو اسلام دی چې یو صف شاته چې کوم دی دغه وړیراګانو دغه فرعونیانو ته د حق او د سچ خبره نشي کولی زمونږ پاکستاني علما او دغه پلان سټي او دغه دالي سټي.